زمونږ قاید سکندر خان هغوی سره زمونږ نور د پارټۍ ضلعي د تحصیل او زمونږ ماته مخامخ د دې علاقې ډېر عزتمند خلکو السلام علیکم. ټایم چونکې شارټ دی او زه به درته صرف دا یو خبره وکړم، قومي وطن پارټي دا نورې چې کومې پارټۍ دي دا هسې د خالي نارو سیاست کوي. موږ د هغه ځای سپک موږ هغه مشران په کار دي چې هغه زمونږ د وړې مسلې نه واله تر د غټې مسلې پورې موږ سره ولاړي. تاسو په دې خپل ژوند کې به تاسو دا تجربه شوي چې د قومي وطن پارټۍ کارونه تاسو راواخلئ او د دې نورو 10 سال د دې نور حکومت شو دې کارونه تاسو راواخلئ. که سکولونه دي که کالجونه دي کروڑونه دي که دا بجلی ده نو زه نه غواړم چې ګینې بل چا پکې یو تار هم چا لګولی صرف او صرف دا زمونږ د آفتاب خان او د سکندر خان برکتو چې دوی تلي کړی د اسامبلۍ نه نو اوس بجلی هم نشته، فیډر هم نشته، اوبه هم نشته، ګیس هم نشته، روډ هم نشته، کوڅه هم نشته او سکول هم نشته. زمونږ د بچو مستقبل چې کوم دی نو هغه په تاریکۍ کې روان دی. د هغې وجه سره دلته کې سوچ نشته د چا. دلته کې موږ له پکار دي چې یاره د سکولونو چا وکړل واحد دا یو پارټي د قومي وطن پارټي نو انشاءالله تعالی حالي نارو سیاست نه کوو. اصلي زمونږ د سیاست مقصد چې کوم دی دا خدمت دی او دا صرف یو قومي وطن پارټي ده. تاسو ټول مشران مخکې تاسو د پارټۍ سره وایي خفګان په منځ کې راځي. انشاءالله تعالی دا قافله تاسو موږ سره بدې کې او مخکې به انشاءالله په شریکه باندې بځو. موږ ستاسو کشران یو په تحصیل کې زه ناست یم چې ستاسو څه خبره راځي څه مسله هم راځي انشاءالله غاړه پسته موږ له راتلی شئ. زه پراوډ محسوسوم په خپلو مشرانو باندې په حکومت کې نم دي خو الحمدلله زه دې په غټ غټ وزیر الله باندې دې زه نه ورکوم ځکه چې کوم ځای کې موږ ته څه مسله راغلې ده نو ما سره زموږ قایدین الحمدلله شانه بشانه باندې ولاړ دي چې کوم کار مو ته مخې تګدلی دی الحمدلله هغه ټول کارونه اوس هم زمونږ کېږي. حالانکه زموږ په اقتدار کې دې وخت کې نشته دی. الله تعالی دې ځل انشاءالله چې کوم دا زموږ سیټونه دي دا به الله تعالی موږ له دا ګټه به راکوي به چې تاسو څه وایي انشاءالله تعالی هغه به که خیري بیا مخکې به بوځو به دا علاقه به په ترقۍ باندې که خیري مخکې به بوځو. زه یې کشرانو ته یې خواست کوم چې برای مهرباني تش د فیسبوک د سیاست نه وروځو دغه ګورې تش دا چې کوم اور چې زما ملګري دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغوی صرف فیسبوک ته ناست او میډیا ګوري. هغوی زموږ د ګراوند ریالټي نه او زموږ د ګراوند د غم نه او د کمو نه خبر نه دي. دلته کې بجلی نشته، ګیس نشته، ماته سکول نشته، ماته کالج نشته، ماته سہولیات نشته، ماته صفه اوبه نشته. هغوی هلته کې به صرف حالانکه ته راشه په ګراوند باندې ما سره کښېنه په ګراوند باندې به خبرې وکړو چې دلته کې خدمت څوک کوي، دلته د علاقې له پیدا چا ورکړې ده، د علاقې له ترقي چا ورکړې ده. خپل علاقې د ترقۍ سوچ پکې وکړه. دغه د عمران خان هم خلکو ولیده 10 کاله چې کوم دی دلته کې سیاست وکړو یو کارکردګي دې ماته وښیي ستاسو ته د یو فایده ماته وښیي. تاسو ته هم دا خواست دی چې راځئ او دا هم ستاسو د نوجوانانو په دغه به انشاءالله موږ مخکې بځو به مشرانو ته مې خواست دی که خیري چې انشاءالله دغه شان څنګه چې تاسو به اتفاق و اتحاد سره مظاهره وکړله دا سلسله به انشاءالله تعالی که خیري مخکې به بوځو به مونږ زما مشران به انشاءالله تاسو خدمت ته که خیري 24 ګنټې حاضر ولاړ وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د شیرپاو خان مشر زوی او د پارټۍ نه راغلي کسان میلمانه چې کوم دي مونږ هغوی ته په خیر راډیا وایو په ستړي مشو ته وایو. مونږ څه د شیرپاو خان په خوله کې یوه ژبه وه 20 ژبې نه وې. مونږ له بجلي کړې وه د نن نه 10-12 کاله مخکې. بیا د هغه نه حکومت لاړ مونږ نه هغه بجلي کاټ کړله. هغه له مونږ لاړ وی چې بل سړی راغی د نیشنل نه چې تاسو دا جنډې بدلې کوئ او دا پارټي بدله کوي مونږ به درته دا ټرانسفارمر هم په ځای کړو خو مونږ به چېرې د هغه نه د حکومت لاړ که نه خو مونږ نه دا بجلي لاړه شي نو هېڅ خبره نه ده خو د پارټۍ نه به وانه وړو. دا هغه وخت هم پارټي ده. سکندر خان په خوله کې یوه ژبه ده او د شیرپاو خان په خوله کې د مشر خان هم په خوله کې یوه ژبه وه. داسې خلک شته چې هغه په شیرپاو کې مشر خان دی او کشر خان هم دی خو په جنکو کې بیل بیل کورینی او دا هغه ځای نه نظر لګي. داسې خلک شته چې په مونږ باندې ځان لون کړی دی سترګې ښې ورپورې دي په ځایم کې دی را دي خو مونږ لا په دې کلي کې نه چا انفام وکړو نه راله چا دغه کړي زمونږ بجلي بیا دوی فعال کړله. شیربهادر پکې منډه را منډه وکړله او دې کورنۍ فعال کړه. د شیرپاو خان چې مونږ له کوم کارونه کړي دا ستنې او دا څرک غونډ د هغه د لاس دي او د ده نه هم دا تمه ده چې همدغه خان زوی دی او د هغه فرزند دی چې څنګه پلار نه وي او په خوله کې یوه ژبه وي هغسې د زوی هم په خوله کې یوه ژبه وي. په خوله کې 4 ژبې ساتلي مونږ حجرې ته ورلو او ته مونږ وي مونږ نه بجلي کټ شوې ده. مونږ 4 مشرانو د دې 2 کلو وی ځئ چې تاسو کور ته راسئ بجلي به ټیکي هغه بجلي به لا مونږ ته ټیکېږي هم دې کور راته ټیک کړه د شیرپاو خان راته ټیک کړه. مونږ د شیرپاو خان باچایانو کلي ته راغلی او ما مفتي مجیب له درخواست ورکړو مونږ ویجي مونږ ته بجلي نشته. ډېر وخت خبره ده. هغه وی تاسو چې کور ته راسئ سردار ګل مې ته داسې وکته وي دا څه وي
هغه ورته ویل څه خبرې ده تا هم واورېده ما هم واورېده وی تاسو چې کور ته راسئ سهار به تاسو ته کار شروع وي مونږ کلي ته رالو مونږ بیا خبره ده ویې کړله چې سهار مونږ رالو نو ګاډي هم راله او ټرانسفارمر یې هم راوړلې او کار یې شروع کړو او آفتاب خان په ښکار چې زموږ دا سرونه هم پکې لاړ شي د پاټۍ نه به وانه وړو د ورکوټوالي نه مونږ په دې پاټۍ کې رواني او دغه هم پاټي ده او دوی به مونږ ته د ورورولۍ په نظر باندې ګوري په قاموالۍ کې د قام مشر دی د عزیزولۍ خاوندم دی او په سیاسي الفاظو کې هم د پاټۍ مشر دی د پاټۍ سړی هم دی شیرپا او داسې دومره لرې نه دي مونږ به د ده اجت ته ګورو دی به زموږ ضرورت ته ګوري نه په کارکنانو کې څه دوکه شته او نه پکې مونږ دوکه سي کړې ده شیربهادر لا مونږ سمنډې وي عظمت اجي صاحب لا غمدار دی خو د بلې پاټۍ زموږ په کلي کې انشاءالله چڼپم به مونږ ته چا نه کړې بغیر د دوی د کورنۍ نه والسلام علیکم علی رسوله الکریم زما مشرانو کشرانو ټولو ته سلام علیکم زما رونو دا ټیم مختصر دی او خان چې کم دی نو بس د مشر ختم کړه چې دلته که د ګیس کار دی که د بجلی کار دی که د نوکرۍ کار دی نو هغه هم د دوی نه بل چا نه دی کړی موږ ته چې کم دی نو په دې نیر باندې مسله وه او 24 کروڑ روپۍ چې کم دی نو موږ له د دې بنګلې په دې نیر باندې منظور کړي دي او اوس دې خلکو ته اوبه نشته دی نه دا علاقه چې کم دی نو اوس دې وخت کې اوبه ورته وچې دي او دومره څوک نشته دی چې په هغه نیر باندې وله د یو 500,000 روپو سپۍ به پکې لګي چې هغه وله د ګنډېري د شاک نه دی خواته وکړي هغه اوبه ورته راخلاصې کړي زه تاسو ته دا یو خبره کومه چې په دې ځای باندې دا د خلکو 9 کاله حکومت وکړه او داسې خلک شته دی چې په مرکز کې حکومت دی او په صوبه کې حکومت دی خو مړه په ایمان یې وایه چېرته د چا هغه دواخیر له قدر ته راغلی دی یا د دې علاقې چې کوم دی نو په دې علاقه کې هر قسم نرمې سختې تېرېږي چېرته دې له راښکاره شوی دی چېرته د دې قوم څه حالات دی چې په کومه ورځ باندې اوټونه ګټلي دي او قتلي دي نو ورته یې دومره جرنده پرته چې کوم دی نو لاول خو د دې علاقې څوک ورځي نه او که ورغلي هم دي نو چې کوم دی نو هغه مسلې نه همدقسې مایوسه راغلي دي چې کوم دی نو هغه مسلې د هغوی حل شوي نه دي بی زه تاسو ته دا یو وینا کومه چې خانان هر څنګه چې دي دوی په حکومت هم پوهېږي دوی په مشرۍ هم پوهېږي دوی د قوم په خدمت هم پوهېږي په ایمان یې وایه چې بله پیره سیلاب چې کوم دی نو 80 موږ خو په دې سیسکو نه پوهېږو خو وایي چې 80% راغلی و دا پیره چې کوم دی نو څه د پاسه 240 راغلی و په هغه 240 کې واحد دا د دې خان برکت دی چې په هغه یو نیم کال کې چې کوم دی نو کال یو نیم کال وله موقع راغلی وه او د منډې د سیند نه یې نیولې وه د نوخاره پورې چې کوم دی نو دا سیړوالونه رسولي او هغه خلک چې کوم دی نو نن که په سیلاب کې بچ دي نو هغه بله پیره چې کوم دی نو په روپۍ کې 14 انې تاوان شوی نو دا پیره 2 انې تاوان شوی دی د دې خپلې علاقې چې کوم دی نو دې علاقو ته وګورئ نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې هر قسم دی خیر دی په زړو کارونو نظر واچوئ او اوس هم په دې خلکو نظر واچوئ چې د اوس خلکو په دې ذله جانکو کې تاسو له کم یو کار داسې وکړو کم یو پوښتنه ستاسو وکړه کم یو چې کم دی نو یو داسې یو د مشرۍ کا یو ښه شی تاسو له راوړه که کالج دی د خان دی که اسکول دی د خان دی که بجلی دی د خان ده که سړک دی د خان دی که پویان دی هغه د خان دی نو زما درته دغه وینا ده چې بی چې کوم دی نو مطلب دا دی وګورئ انشاءالله دوی ستاسو مخکې هم خدمت کړی دی بیا به هم ستاسو خدمت کوي او په سچه به یې دله کوي